ښار پولیس د طرف نه پریس ریلیز چلیږي چې موږ د نظامپور اغواکارو نه پرون چې کوم مغویان اغوا شوي نو هغه موږ د اپریشن نه سرچ اپریشن نه پس آزاد کړو به حفاظت هغه بازیاب شوي دي. خو دغې حوالې سره ډېر افسوسناک خبر دی چې د دې بازیابۍ شاته ډېره لویه یو قصه هم پاتې شوه او راتلونکي وخت دپاره یو ډېر سنګین قسم سوالونه زما حکومتي ادارو باندې زما صوبایي حکومت باندې او زما پولیس باندې پرېښول چې د قومي جرګې په مشرۍ کې زما د قانون نافذ کولو والا ادارو په موجودګۍ کې د مغویانو په بدل کې ډېر غټ تاوان ادا شوی دی. ګرانو کتونکو زم تفهیم ګرانو کتونکو نو ښار نظامپور علاقې نه چې کوم پرون د فایبر آپټیکل چې کومه ټیلیکام کمپني د دغې ملازمین اغوا کېدو واقعه شوې وه او هغې نه پس ویلی کېدل چې دغه علاقه کې ډېر لوی اپریشن شروع دی او سرچ اپریشن کېدو. یو افسوسناکه حادثه واقعه چې د نوښار نه بلکې د دې ټولې صوبې کې د امن دپاره یو چیلنج واقعه ده. نو هغې واقعې حوالې سره تازه ترین اپډیټ زه د ټول نوښار سره او ټولې پښتنو سره او ټولې صوبې سره شیر کوم چې د کپنای ملازمین د مقامي چې کوم خټک قومي اتحاد جرګه ده د کرک او د دې طرف نه هم ورکې امایدین شاملو نو اغواکارو سره د جرګې نه پس معاهدې نه پس هغه مغویان هغه بازیاب شو او هغه یې ورکړل او ویلی کېږي دا مصدقه اطلاعات دا دي چې د دغه مغویانو په بدل کې 15 لاک روپۍ تاوان هغه ادا شوی دی. ګرانو کتونکو دا واقعه دا صرف واقعه نه ده دا زما د ریاست دپاره زما د قومي قانون نافذ کولو والا ادارو دپاره او دا زما د دې څومره چې رژیم دی زما عوامو دپاره د دې نوښار خلقو دپاره دا ډېر یو خطرناکه ګنټي ده. تېره ورځ د فایبر آپټیکل چې کوم ملازمین دي هغوی دغلته کار کولو او اچانک اغوا شو. نو د دغې اسرار خان ولد اکرم خان د طرف نه پولیس ته راپورټ وشو چې زمونږ کاشف خان ولد اسرار او مبشر ولد امیر زمان د کرک دی او بیا ورسره زاهد د مردان دا ملازمین دی دلته کار کولو هغه اغواکارو اغوا کړي دي. د دغې راپورټ نه پس پولیس هم خپل کار شروع کو خو اغواکار هغه کم طرف ته تللی دي کسان کم طرف ته بوتلی دي مقامی خټک قومي اتحاد چې کومه جرګه ده نو هغې طرف نه د دغې خلکو سره باقاعده معاهده وشوه او بیا یو معاهدې تحت لاندې او دې معاهده کې دغه پولیس هم شامل دی. نو اوس موږ ته چې کوم خبر راغو هغه خبر دا دی چې پولیس اپریشن وکړو مغویان یې بازیاب کړل. نو اصل صورتحال هغه زه دې ټایم کې ټولې دنیا ته ښیم چې د پولیس اپریشن په نتیجه کې دا مغویان بازیاب شوي نه دي بلکې د تاوان ادایګۍ په نتیجه کې او هغه هم زما د قانون نافذ کولو والا ادارو په سهولتکارۍ باندې او د هغوی په رضامندۍ باندې اغواکارو له دا دومره غټ تاوان هغه ادا شو او بیا د هغې نه پس مغویان هغه به حفاظت خپلو علاقو ته راغلي دي. دې حوالې سره مختلف قسمه چې مګوی یا کېږي مغویانو طرف نه څه ذرایع دا وایي چې 70 لاک روپۍ د اغواکارو د طرف نه غوښتی شوي څه ذرایع دا دي چې 50 لاک روپۍ او څه د دې نه کم یادوي. خو موږ ته چې کوم مصدقه اطلاعات هغه چې موږ یې ګڼو چې یاره دا مصدقه کېدی شي نو 15 لاک روپۍ ادایګي اغواکارو ته شوې ده او دی سره باقاعده یو معاهده هم شوې ده چې د دې خلاف بس قانوني کاروایي نه کېږي. نو زه دا خبره د دې باندې دا خبره کومه چې زما په دې ملک کې صوبه کې په دې نوښار کې امن قانون زما پولیس زما ادارې څه کوي؟ آیا خلق دې ته پاتې شو چې دی به غټ غټ تاوانونه ادا کوي او هغې نه پس به دی بازیاب کېږي او مړي به کېږي او یو خونریزي به کېږي او پولیس به تپوس نه کوي ادارې به او بیا به داسې ډرامه راچاوئ چې جی ډېر غټ خطرناک اپریشن وشو او په هغه اپریشن کې کورونه مو سوځېدل او د اغواکارو چې کوم ټکانې وي هغه مو سوځېدي یو اغواکار هم گرفتار نه شو یو ګولی مو دې چلېده مغویان برآمد شو. نو دې سوشل میډیا باندې دې ټایم کې د واقعي پورې او د دې پولیس د خبر پورې خلک یو خندا هم کوي او په دې باندې د افسوس اظهار هم کوي او سوال اوچتوي چې آیا زما پولیس زما قانون
هغه دې ته مجبور شو چې هغه جرایم پیشه عناصرو سره په معاهده باندې شو. ما څه وخت مخکې ویلو دا نوښار ګواه دی چې داسې وخت را روان دی که دا صورتحال کې کېږي نه نو ډېر زر ده چې زما تاڼو کې ناست پولیس اهلکار هغه به هم غیر محفوظ شي او ډېر لرې نه ده چې زما پولیس به د جرایم پیشه عناصرو سره دهشتګردو سره شدت پسندو سره چې څومره دا قسمه عناصر دی سره به پولیس په معاهده باندې وخت تېروي. د هغوی د یارې نه به دی بار نشي ګرځېدی او ماښام نه پس به پولیس بار نشي ګرځېدی. په هر حال دا یو اپډیټ ما سره نو ما ویمې چې دا نوښار دا پښتون زما خپلې قانون نافظ کولو والا ادارې چې کومې نه دي خبر چې هغه د دې نه خبر کم چې اصل صورتحال څه دی. د نظامپور په علاقه کې دغلته کې فایبر آپټیکل کمپنۍ ملازمین 3 ملازمینو هغوی کار دوران کې اغوا شوي او د هغې نه پس د هغوی رپورټ شوی دی پولیس ته او پرون نه پس بیا مقامي جرګې هلته کې کم هغوی سره د اغواکار دي د هغوی سره خبرې اترې شروع کړي او باقاعده ډیلینګ وشو. د هغه ډیلینګ په نتیجه کې د مغویان هغه برآمد شوي دي خو د حوالې سره به ډېر زر تاسو ته هوشربا انکشافات هغه مخې ته راځي او اصل صورتحال او اصل حقایق هغه به مخې ته راځي. مونږ هسې هوا کې خبره نه کوو. پرون چې دا واقعه شوې وه نو هغه ټایم هم تاسو سره مونږ خبر شیر کړی او مونږ د دې خبرې انتظار کولو چې مغویان هغه به حفاظت بازیاب شي. خو چېرته چې د دې بازیابۍ او د تاوان ادایګي بیا پولیس سره معاهده جرګې سره معاهده او بیا د هغې نه پس تاوان ادایګي نو دې شیزونو شاته ډېر لوی سوالونه اوچت کړل. پوره قوم یې ډېر لوی خطرناک صورتحال سره مخامخ کو او د نظامپور واقعې دې ټایم کې دا غواکارۍ دا کم واردات چې شوي دي زه ګڼم دا د ریاست کارکنانو دا فایبر آپټیکل کمپني وه خو د ریاست کار کولو ریاستي ملازمان هغه اغوا کېږي او د هغې نه پس هغې کې ریاست دې حد ته ناکام کېږي چې هغه خلکو له پیسې ورکوي او خپل مغویان هاتې نه برآمد کوي او بیا هغوی سره معاهده هم کوي. نو ډېر د افسوس او صد افسوس چې زمونږ ادارې دې ته مجبور شوي چې دی به جرایم پیشه عناصرو سره په معاهده باندې